بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ویلکم ټو ټیلرینګ سکل WTM. امید لرم چې ان شاء الله ټول به ښه وي. الله خلره نن به ان شاء الله کار کوو. تیری باندې به کار کوو. تیری کټینګ به تاسو څنګه کوئ؟ نو تیری کټینګ به نن کوو ان شاء الله. فارمولو مطابق چا چېرته تیری کټینګ نه وي زده کړی به شي تیری کټینګ دي ښه په اسانۍ سره فارمولو مطابق دي تیری کټینګ یاد کړي. نو راځئ چې کټینګ شروع کړو. راځو د تیری کټینګ شروع کوو. موږ سره کسټمر چې دی ګله چې دا 16 انچ ګله ده. صحیح شو. دله چې موږ تیار راول دله موږ 17 انچ بین تیار جوړو. نو څه ټایم چې بین جوړه تیاره کړو موږ بین خېجه وخت بین تیاره وغیله موږ 17 تیار نو موږ چې فی الحال کوم کټینګ کوم په 16 انچ باندې موږ ته کټینګ کوو. نو راځو چې کټینګ د تیری شروع کړو. اول نمبر به تاسو سره دا سکویر موجود وي. صحیح شو. د سکویر باندې باید تاسو کټینګ وکړئ. دا سکویر تاسو سره باید لازمي موجود د سکویر مطابق چې کوم کټینګ وشي هغه کټینګ ښه صفایي سره راځي. فارمولو مطابق کټینګ راشي او کوم ناب چې تاسو سره موجود هغه ناب مطابق د دې کټینګ راشي. نو کوشش کوئ د سکویر مطابق تاسو کټینګ وکړئ. نو موږ سره ګله چې دا 16 انچ ګله ده سکویر کې به تاسو وګورئ چې THS چې کوم ځای کې لیکل شوی هغه نه به تاسو د ګلې نشانونه والئ. موږ سره سکویر ګله چې دلته ده 16 انچ ګله 16 انچ ګله به دې ځای نه تاسو والئ. دا راځي 16 انچ باندې تاسو ټیپ کړئ. دا 2.5 انچ یو ستر پرې پاس 2.5 انچ راځي. تاسو به دې ځای کې یو ستر 2.5 انچ باندې به تاسو دې ځای کې نشان ولګوئ. یو ستر د پاسه 2.5 انچ باندې د نشان ولګولو. باقاعده دلته به تاسو نشان کومې فارمولې سره لګوئ. د دې نه به تاسو نیم انچ راکم شي هغه حاصل چې کوم راغی دې ځای کې به تاسو هغه نشان ولګوئ. دلته راځي یو ستر د پاسه 2 انچ دې ځای به یو ستر د پاسه 2 انچ باندې د نشان ولګوئ. دې نه به تاسو دا بیک اپ څومره راولئ. بیک اپ بدله تاسو د فارمولې سره راوړئ. موږ سره تیره چې تاسو څومره لمبۍ تیري 19.5 لمبۍ تیري موږ سره دې سره به دا به تاسو د کوم د سکویر نه په کوم ځای نه کوم فارمولې سره لای موږ سره وګورئ چې THS کوم ځای کې موجود دی دې نه به تاسو وګورئ 19.5 نه به تاسو نشان والئ 19 او 20 باندې تاسو ټیپ کړئ نو تاسو د تیري بیک اپ په دې ځای تاسو نشان لای. دا راځي په باندې 3 انچ 3 انچ راځي. د سره په تاسو نیم انچ سیوا کې دا بشي په کم 4 انچ په کم 4 انچ باندې په تاسو د نشان د بیک اپ ولګوئ. دا نشانه موږ ولګول. اوس به تاسو د تیرې لمبۍ دپاره نشان ولګوئ. نشان موږ ولګول. موږ سره تیرې لمبۍ ده 19.5 لمبۍ د سره به تاسو 1 انچ سیوا کوئ. دا به شي 20.5 انچ 20.5 انچ به تاسو په 2 ډیوایډ کې دا راځي 10 انچ باندې به تاسو ته نشان ولګوئ. کوشش کوئ تاسو فارمولې مطابق کټینګ وشي نو تاسو جوړه به ښه صفایي سره راځي. دا 10 انچ راغی. صحیح شو. دله به تاسو د ډاون څومره راوالئ کوم فارمولې مطابق موږ سره ډاون د سکویر کې موجود دی. ډاون به تاسو د سکویر مطابق به راولئ فارمولې مطابق. موږ سره د 4 THS په دې سکویر کې موجود دی. موږ سره 16 ګله ده 16 ګله به دې ځای نه تاسو نشان والئ. دا راځي 16 انچ تاسو نشان والئ 4 THS نه په سکویر کې به تاسو 4 THS وګورئ هغې نه به تاسو د دې ځای نشانه لئ. صحیح شو. موږ سره سکویر نه اوس نشان الو 4 THS نه بل نشان والو. دا راځي 4 انچ باندې بل نشان ولګوو. دلته به تاسو سکویر میدان سیده کړئ. د موږ نشان ولګو دا کوم ډاون نشان دا موږ ته ولګولو. د دې ځای نه به تاسو نیم انچ کراس کې نشان لګوئ. صحیح شو. دلته به نیم انچ باندې نشان ولګوئ. دا به داسې کراس کې والئ نشان سکویر باندې نشانونه واچوئ. دلته چې تاسو کوم نشان لګوئ 4 انچ دلته 4 انچ باندې به تاسو دې ځای کې نشان ولګوئ. دا نشانونه چې کوم تاسو دا به ټول یو دې سره دا نشان او دا نشان به سکویر په ذریعې سره میلاو کړئ. کوشش کوئ پوه شئ تاسو سیسټم کټینګ کوئ د سکویر تاسو لازمي موجود وي فارمولې مطابق کټینګ وشي تاسو کټینګ کې به ښه هیڅ مسله نه راځي. که چا چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب چینل ته سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ نور ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې دې نه فایده واخلي او ټلې نشان د سره دباو کړئ. څه ټایم موږ نوي ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته موږ ویډیو په اسانۍ سره میلاو شي. نو دا موږ دلته اوس نشانونه ولګوو ټول مطابقه. اوس به دې کټینګ کوو پوه شو. نو موږ ته وګورئ دلته به تاسو معمولي سره شیپ غونډه کې ورله ورکړئ دې ځای کې
تاسو ته په اسانۍ سره کټینګ کنچې معلوم شي. نو کوشش کوئ دې فارمولې مطابق تاسو کټینګ وکړئ. د راځو تیره کټ کوو. کوم نشان چې تاسو لګولی تیره باندې کوم نشان لګېدلي په هغه نشانونو باید تاسو ګینچې وګرځئ هغې کټینګ وکړئ. د تیرې کټینګ و تیرې کټینګ موږ وکړو. په دې فارمولې به تاسو باید د تیرې کټینګ کوئ نو ستاسو جوړه کې به هېڅ مسله نه راځي. که چا چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل ته سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او ډالۍ نشان د سر دباو کړئ. چا ته څه مشکل وي موږ ته کمنټ کولی شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.